قد يفتح المرء حانوتا لمتجره وقد فتحت لك الحانوت بالدين. ہر چا ځان له تجارت له دکان کولاو کړی او تا ځان له دین دکان ګرځولی دی. بین الاساطین بلا لقین تفتح بالدین اموال المساکین. د دوستانو میانس کی دکان جوړ کړی دی، د یتیمانو مالونه پې ټولې، د یتیمانو مالونه خوري. د دې وجې نه مبتدیینو دین ذریعه د معاش ګرځولې وه. الحمدلله زمونږ ملګري او زمونږ شاګردان هر یو چې فارغ شي نو ځان له څه کسب کوي او کار کوي او په خپلو لاسو ګټي او خوري. د دین کار په خپل ځای، د دنیا په خپل ځای او په خپلو لاسو ګټي. ما چې کله وحدت المدارس الاسلامیه بورډ جوړ کړ نو زما په زړه کې ډېرې منصوبې وې چې زه به ورسره دا کوم. اوس مونږه یو منصوبه برابر کړې ده او هغه دا چې د وحدت المدارس الاسلامیه د بورډ لاندې مونږ به طلباء له ټریننګ ورکوو. څنګه چې علم صرف وی، نحو وی، منطق وی، اصول وی، فقه وی، نو یو بدای چې هغوی به کاروبار زده کوي چې سبا له دې ملا شي چې دی بل ته محتاج نه وي، په خپلو لاسو ځان له ګټه کولی شي. نو چې یو کال سړی په صرف لګوي، بل کال په نحو لګوي، یو کال دې په دې ولګوي که نه، دا دې میسا وګرځوي. په دیوبند کې چې طالب و فارغ شو نو هغوی 3 ادارې جوړې کړې وې. یو د صابون سازای، یو د طب علم طب او یو د ټیلرای. نو فارغ شده طالب ته به وي چې ستا خوښه ده کوم یو زده کې. نو چا به د صابون جوړول زده کول، چا به علم طب زده کول، زاړه علما ټول طبیبانو د دیوبند فارغ، او چا به ټیلري زده کوله. موږ هم یو پروګرام برابر کړی د وحدت المدارس الاسلامیه د طرف نه، او 3 میاشتې به موږ ټریننګ ورکوو. په هغې کې طالب ته به موږ د ویلډینګ چل ښیو چې ویلډینګ چل زده کړي که سبا د ځان له دکان کوي چې کولی شي. د الکترانکس چل به ورته ښیو، که د الکترانکس څیزونه برابرۍ جوړۍ د هغې چل به ورته ښیو. اے سی فریج د دې د جوړولو چل زده کوي نو هغه به ورته ښیو. سولر سیسټم چې دی د هغې چل زده کړي او هغه لګوي، ځان له بیا دکانو کې لګوي، ورسره تدریس هم کوي، هغه به هم ورته ښیو. او 5م د موبایل ریپیرینګ چې موبایل جوړولی شي. او 6م د بجلی الکترانکس چې د بجلی کار سبا به دی کور کې ځان له فټینګ کوي یا بل چا له په مزدورۍ کوي چې دی کولی شي. دا اوس د نن نه زه اعلان کومه چې دا 6 محکمې دې 6 کې به موږ ټریننګ ورکوو او دې له به موږ خاص طالبانو لو 3 میاشتې ټریننګ دی. او هغې سره سره 10,000 روپۍ به چې کوم یو طالب ټریننګ کوي نو 10,000 میاشت به هم هغه له ورکوو. نو په یو طالب باندې به موږ 30,000 روپۍ لګوو. 3 میاشتې، په 3 میاشتې کې به 10,000 روپۍ دله ورکوو جیب خرچه، او ورسره له ټریننګ هم ورکوو. نو که کوم طالبان داسې کورانو نه غریبانان ومي یا جزان ومي او هغه غواړي چې زه ټریننګ وکړم د دورې نه پس انشاءالله، نو هغوی دې د اوس نه بیا په دفتر کې خپل نومونه ولیکي چې کوم یو چل زده کوي. که د ویلډینګ زده کوي، الکترانکس زده کوي، د اے سی او د فریج جوړولو چل زده کوي، که د سولر یو پی ایس چل زده کوي، که د موبایل ریپیرینګ زده کوي،
او که د بجلی چل زده کوي نور خپل نومونه دې ولیکي من سره او د دورې نه بعد به انشاءالله یو ټیکنیکل کالج هغه به موږ راکوو که پېښور کې بل ځای هغوی سره به موږ خبره کوو په هغې کې به انشاءالله بیا موږ هغه له ټریننګ ورکوو نو دفتر کې بیا خپل نومونه ولیکئ هغوی کې به موږ محدود کسان لرو او ورسره به د کار کټ هم ورکوو لکه د بجلی چل زده کوي نو هغه به ځان له په لاسه پیچکسه دا نه هلي دا به له موږ ورکوو د بل څه زده کوي به له موږ ورکوو نو به چې کوم کسان بیا زده کول غواړئ نو 3 میاشتې به ټریننګ یې انشاءالله 3 میاشتې بعد به بیا ښه استاد یې چې کله ملا شو ځان له کار کو او ښه برید تاوه په چا ډېر خشمه راغله خپل سبق به وایې نو هغه بیا خپل نومونه چې څنګه درس ختم شي دفتر کې به انشاءالله هغه نومونه لیکو امیر صاحب به یي انت ناظم صاحب به یي نو تاسو خپل خپل نومونه ورسره ولیکئ چې هغه بیا مخکې د هغې لپاره موږ انتظامات برابر کړو کلو واشربو ویلی دی خو حلال وخوره کلو واشربو شیخ القرآن الله دې وبخي ماله د پیپونو فټینګ راځي چله نو زه هلکومه پیپونو فټینګ له یو سړی راوستی وم دلتې نو هغه پیپونه فټ کول نو هغه پیپ پکې مات شي په هغه بل کې نو بیا ولا چل نو ورته چې څنګه یې وباسم نو کله په میخونو ټاکو کله په یو څه کله په بل څه ما دغه پټو کې زه لوبې مې کولې شیخ القرآن مې هغه وګورئ هغه له به چل ورځي ده دی یو طالب را پسې راغی راشه شیخ صاحب اواز کوي چې زه رالم ما ته یې وګوره دا هغه پکې مات شوی دی او دا تې وځي نه او دی وایي دا به صوابای ته وړل غواړي نو که صوابای ته یې وړی که دلته ورسره څه کولی شي هلته خو پته وه چې دی خو دماغ یې تیز دي نو ما هغه پیپ راوباسو مې کوتراو مې کول ما ورېږه زه یې برابروم لرم یو جوړ لرګی مې راړه هغه مې پکې ښه وټاکو کلک او هغه لرګي ته مې بیا پیپرین چاړم که چې مې تاو کړ نو هغه دننه دغه تاو شه نو بهر راو شیخ القرآن مې ما درته نه وي هغه کس ته وایي چې دله به چل ورځي یو ځل مې میان نیولي و دي دا کې په بجلی هغه وخت دا بجلی باندې چا نه و نیولي مخکې نو شیخ القرآن راغی میان خو به یې ډېر خوښ و نو غوسه و طالب ورته وایي بجلي خرابه کړې ده نو غوسه کړی و راته نو شیخ القرآن راغی دی بره نه ما ته آواز وکړ د کته بدرای کې وم راشه بره نو چې زه خو پوه شوم چې غوسه دی اوس به مې وایي نو زه څنګه راوختم نو ما ورته وی میان مې ځان سره راغوستی و ما میان مې درله نیولي دي نو میان مې خوښ و نو چې میان یې وکتل نو لږ ښه شه وی دا یې په څه ونیول ما دا مې په بجلی ګرم تار مې ورته کوز کړی و وی دا چل خو دی هغه نیکانو بني اسرائیلو له هم نه ورتل چل هر څه زده کو بیا به دې چاته په کار راشي کلو واشربو ولا تسرفو